رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الشورى آية نمبر 44. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله، और सोक चे गुमराह की अल्लाह अचानक चे गुमराही वर की अल्लाह फमान पस नश्त लहू दागा दा पारा में वलीयन सोकार साज में बादही दागे नबाद व तरज़ालिमीना और तबगूर ज़ालिमान लम्मा हर कला रअवल अज़ाबा अवी गूरी अज़ाब था यक़ूलून अवी बवी हल क्या और हल यो क्वेश्चन सवाल हम दे चे आया श्तदे इला मरद د دین د واپس کېدو مرد واپس کېدل من سبیل سلاره آیا د دې عذاب نه د واپس کېدو سلاره شته. اوکې سو پریویس لیکچر کې مونږ ویلو چې یو کس د هغه د بدل اغستو طاقت لري او هغه بدل وانه لري هغه معاف کی او صبر وکي او د هغوی دپاره د الله سره یو عزم الامور د ډېر همت والا کارونه هغوی وکړل او د الله سره د هغوی دپاره یو ډېر خاص اجر دی. خو د دې هرګز دا مطلب نه دی چې یو کس یو بل مجرم معاف کی نو الله هم هغه معاف کی. نو د الله خپل حساب دی د بنده سره. که یو کس دی هغه تا سره څه ظلم وکړو تا هغه معاف کو، د دې هرګز دا مطلب نه دی چې الله هم هغه معاف کو. که هغه صدق زړه سره معافي غوښته اخلاص سره نو بیا هغه د الله مرضي چې الله هغه معاف کوي او که نه. خو که انسان معاف کړي نو د هغه دپاره ډېر لوی اجر دی. بټ الله هغه معاف کول هغه بیا یو ډفرنټ سیناریو ده. نو دا په دې آیت کې مونږ له الله تعالی یو موټیویشن راکوي د صبر کولو او د معاف کولو چې که ته معاف کړې نو الله به بیا هم ستا بدل اخلي. ستا هغه صبر ضایع نه دی، ستا هغه معاف کول ضایع نه دي. ته فکر مه کوه که تا هغه معاف کو او تا صبر وکړو بدل به تې زه علم د ورځ په قیامت به تې زه اخلم بدل. داسې خو یې زه نه پرېږدم. د ظلم چې کوم هغه کړی د هغې سزا خو به زه هغه له ورکوم. که په دنیا ته معاف کو ټیک ته زما د هغه سره خپل اکاونټیبلیټي ده. ومن یضلل الله او څوک چې ګمراه کی الله فما نو پس نشته له د هغه دپاره من ولی څوک کارساز من بعده د هغې نه بعد. په دنیا کې که دا که ځان دپاره څوک پروټیکشن دپاره فرینډز ګوري نو په دنیا کې شته، بټ د الله مخامخ په د هېڅوک ولی نه وي. وتر الظالمین او ته به ګورې ظالمان لما هر کله رعوا العذاب هغوی ګوري عذاب ته یقولون هغوی به وایي هل آیا شته دی الی مرد دی د دې نه د واپس کېدو. مرد از لایک ټو ټرن اوی. مرد ده هغه فلډ اوبو ته هم وایي د سیلاب اوبو ته چې کوم یو ځل راشي او بیا هغه نشي واپس کېدی. یو ځل سیلاب رالو بس رالو مرد ده واپس کېدل نشته. نو هغوی به هم وایي چې د دې جهنم نه د وتو څه سیکرټ وی څه سوراخ یا سرنګ داسې څه شته نه یو سیکرټ پاتوی شته چې موږ د دې نه بچ شو. نو هل الی مرد من سبیل او آیا شته د دې نه د واپس کېدو من سبیل سلاره. وتراهم او ته به ګورې دوی یوردونه چې پیش کېږي به علیها په دوی باندې جهنم. یوردونه means جهنم will be presented to them. یوردونه داسې پریزنټیشن ته وي چې یو کس چې تا له ښکلې روټۍ جوړې کړي تا ته په میز کېږدي نو هغې تا ته پریزنټ کو. نو د دې خلکو ته به څه پریزنټ کېږي؟ دوی ته به جهنم پریزنټ کېږي چې دا واخلئ دا ستاسو دپاره تیار شوی دی، دا جهنم ستاسو دپاره تیار شوی. وتراهم او ته به ګورې دوی یوردونه چې پیش کېږي به علیها په دوی باندې جهنم. The Jahannam word is not mentioned because دا naturally understood دی چې خبره د مجرم کیږي نو په دوی به څه پریزنټ کیږي؟ په دوی به جهنم پریزنټ کیږي. خاشعین اور ښکته به جھکے ہوئے به من الذل د ذلت د وجې د دوی سترګې او د دوی سر به ښکته ینظرون او دوی به ګوري من طرف خفین د سترګو په سایډ باندې. طرف څه ته وایي؟ سایډ ته وایي. او خفین بالکل پټ پټ په دوی د سترګو په سایډ باندې جهنم ته ګوري. ډېر وخت به ورته نشي کتې خو بیا به پې نظر پرېوځي. they would try to avoid eye contact خو یو نیم پوینټ کې به پې نظر پرېوځي خو چې څنګه ورته وګوري زر به سر ښکته کړي، زر به خپلې سترګې ته اخوا کړي. دومره سکیري به وي هغه عذاب چې دوی به ورته نشي کتې، د ډېر وخت دپاره نشي کتې او که وګوري یکدم سترګې ښکته کړي
من طرف خفي د سترګو په ګوټ باندې د سترګو په سایډ باندې به دوی ګوري. وقال الذين او وی به ها خلق آمنو چا چې ایمان راوړي ان الخاسرین بشک نقصان والا الذين ها خلق دي خسرو چا چې په نقصان کې واچو انفسهم خپل ځانونم و اهلیهم او خپل کور والا یوم القیامت د قیامت په ورځ. الا listen up آگاه شي ان الظالمین بشک ظالمان فی عذاب مقیم په عذاب کې به مقیم پرمننٹ همیشه د پاره ای. سو وتراهم او ته به ګورې یعرضون چې پیش کېږي به علیها په دوی باندې جهنم خاشعین او راښکته به د دوی سرونه یا د دوی نظر من الذل د ذلت د وجې ینظرون او دوی به ګوري من طرف خفي د سترګو په سایډونو د سترګو په ګوټ باندې. وقال الذین وی به آمنو هغه خلک چې ایمان راوړي ان الخاسرین بشک نقصان والا الذین هغه خلک دي خسرو چې په نقصان کې واچو انفسهم خپل نفسونه اور د دې سره و اهلیهم او خپل اهل و عیال یوم القیامت د قیامت په ورځ. الا او آگاه شي ان الظالمین فی عذاب مقیم بشک ظالمان به په همیشګي والا عذاب کې. وما کان لهم او نبی د دوی د پاره من اولیاء سوک دوست ینصرونهم من دون الله چې کوم به مدد کوي د دوی د الله نه سوا. یعنی په دنیا کې که د دوی چا سره ظلم وکي نو د دوی سره ډېر زیات پروټیکشن دی ډېر پاور دی د یو کس نه به هیلپ والی د بل نه به هیلپ والی په آخرت کې د دوی سره څوک مدد نشي کولی. ومن یضلل الله او چاله چې ګمراهي ورکي الله فما له من سبیل نو نشته د هغه دپاره من سبیل د هدایت سلاره. استجیبوا لربکم نو تاسو حکم قبول کړئ د خپل رب. او بلیورز ایمان والا خلک چې کله د قیامت باره کې آیتونه واوري د عذاب آیتونه واوري نو پکار دی چې هغوی سیریس شي او د خپل عمل اصلاح وکړي. نو استجیبوا لربکم نو تاسو حکم ومنئ د خپل رب من قبل د دې نه مخکې ان یأتي چې راشي یوم یو داسې ورځ لا مرده چې نه به هغه را واپس کیږي. مرده مینس واپس کېدل ا ریټریټ ا سیز فایر د فلډ پشان اوبه چې راشي بیا د هغې واپس کېدل نشته. نو داسې ورځ را روانه ده د قیامت چې د کم واپس کېدل نشته او د هغې نه مخکې د الله حکم ومنئ او خپل اعمال درست کړئ. استجیبو نو تاسو حکم ومنئ لربکم د خپل رب من قبل د دې نه مخکې ان یأتي یوم لا مرده چې راشي یو داسې ورځ چې نه به واپس کېږي. هغه ورځ له هغه من الله د الله نه د الله د طرف نه به هغه ورځ نه واپس کېږي. یو ځل چې راله بس راله. ما لکم او نه به یې ستاسو دپاره من ملجئن څوک جای پناه ځای. ملجا مینس یو سرنګ په یو ځای کې چې وار رواني جنگ رواني او یو کس دی هغه په یو سرنګ کې پناه والي هغې ته وایي ملجا. نو په دغه ورځ باندې به د چا دپاره ملجئن جای پناه څه سرنګ ځای نه وي یومئذ په دغه ورځ. وما لکم او نه به ممکن ستاسو دپاره من نکیرن څوک د ګناهونو نه انکار کولو والا. نکیر کم کس ته ویل کېږي؟ نکیر دې ته ویل کېږي چې یو کس دی هغه په یو غلطي باندې را ونیسلی شي او د هغه د هغې کس بیا ملګري راشي او وایي چې نه دا کار نه دی کړی کوم وخت کې خو چې دا کرایم شوی و نو دی خو زما کړو مونږ ټول فرینډز خو بل ځای ته تللي وو. دې ته وایي نکیر. یو کس راشي او ستا دفاع کوي چې نه دا کار نه دی کړی هی از انوسنټ دی ما سره و زه د ګواهي ورکوم دا نه دی کړی. په دنیا کې ملجا او نکیر د ډېرو خلکو سره ډېر مالدار خلک چې کله کرایم وکړي نو هغوی ته په دنیا کې ملجا ملاویږي جای پناه ځای ملاویږي څوک ول پناه ورکړي د یو کور نه بل کور ته فرار شي یا د یو ملک نه بل ملک ته فرار شي. نو ملجا په دنیا کې ملجا ډېرو خلکو ته ملاویږي. دغسې نکیر ډېر خلکو ته ملاویږي. یو فرینډ راشي وایي چې نه کوم وخت کې چې دا کرام شی او دی زما کړو مونږ بل ځای کیو د دې کس په ډیفینس کې کوټ والا هم ستا نکیر شي. کوټ والا چې دی هغه هم ته په پیسو اخیستی شي لایر هم اخیستی شي. they all become your نکیر. ټول ستا پروټیکشن کوي. بټ په آخرت کې نو ملجا and نو نکیر. ملجا او نکیر بنئ. سو استجیبو حکم ومنئ د خپل رب من قبل د دې نه مخکې ان یأتي چې راشي یوم یو داسې ورځ لا مرده چې نه به یې واپس کېدل له د هغې ورځ من الله د الله نه
مالکم نشته ستاسو لپاره من ملجئن د جای پناه ځای د پټېدو ځای یومئذین په هغه ورځ ومالکم او نه به یې ممکنه ستاسو لپاره من نکیرن د ګناهونو نه انکار کولو والا فإن پس اگر اعرضو هغوی مخواړي فما ارسلناک علیهم حفیظا فما نو پس نه ارسلناک مونږ را لېږلې ته علیهم په دوی باندې حفیظا نگران که دوی انکار وکړي بس وکړي انکار ته د دوی لپاره ریسپانسبل نه یې You know, there's a saying چې زه به ستا د هر څه نه حفاظت وکم except from your own stupidity. زه به ستا د هر څه نه حفاظت وکم خو زه تا د خپل فولشنس نه نشم ساتلی. زه تا د خپل بېوقوفتیا نه نشم ساتلی. نور به زه ستا د هر طرف نه حفاظت وکم. څوک تا ته نقصان در ونه رسوي، څوک تا له تکلیف در نه کړي، خو زه به تا د خپل ځان نه څنګه بچ کوم، زه به تا د خپل ذات نه څنګه بچ کوم. ته چې دونه بېوقوفي او دونه سټوپډ یې د هغې نه به زه تا څنګه بچ کوم. ستا خپل نفس تا ته دونه ګډ وډ هر څه وایي، د هغې نه به زه تا څنګه بچ کوم. د نبي علیه السلام د ویلي کېږي چې که دوی مخ واړئ نو ستا کار صرف دوی ته بلاغه او ورسولو، نور د دوی خپله مرضي، ته د دوی د بله څه نګران نه یې. که دوی انکار کوي د خپل سټوپیډیټي نه کوي، د خپل بېوقوفتیا نه کوي. ان نشته علیک په تا باندې الا البلاغ مگر صرف رسول. او بیا एकदम ټاپک چینج شو. و انا او بیشک مونږه اذا هر کله ازقنا الانسان چې اوسکو په یو انسان باندې مننا د خپل سایډ نه رحمتن سره رحمت فرحه ناغه خوشاله شي. to the point فرح means چې په نعمت کې دومره خوشاله دل چې الله هیرول. فرحه ناغه دومره خوشاله شي به دا غي سره، یعنی الله غ بالکل هیر کی. و ان او اگر تصبهم ورسی اغوی ته سیئاتن س تکلیف بما بسبب دا اغوی ته خپل اعمالو قدمت کوم مخکره لګلی ایدیهم د دوی لاسونه فان الانسان پس انسان بشک کفور ډیر ناشکر دی. اول الله تعالی نبی علیہ السلام ته صلی الله علیه وسلم چې کدوی انکار وکي نو تم خفکیږي، ته به دوی د برسه نگران نه، استا کار صرف بلاغه دی. اور اوس وته الله تعالی ریزن ورکوي چې دوی ولې انکار کوي. کور ریزن د دوی د انکار څه دی؟ ستا دا میسج د دوی په ذهن کې کلیک ولې نه کوي؟ د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې دوی له ما کوم نعمتونه ورکړي دي په هغې کې دوی دومره مشغول دي چې دوی خپل هغه کمفورټ زون، خپل هغه آرام ځای هغه دوی نشي پرېښودی. دوی په خپل لګژري، په خپل کمفورټ زون کې دومره ډیپ تللی دي او دومره دوی مطمئنې دي، دومره دوی ته هغې کې سکون دی چې د اسلام لپاره او د دین لپاره او د ښه اعمالو لپاره خو به ته لږ شان انکمفرټیبل کېږي. لږ شان خو به انسان څه کوشش کوي ځان سره، لږ به خپل خوب خرابوي، لږ به محنت کوي، حرام نه به ځان ساتي، نو د خپل کمفورټ زون نه به بهر روزي. نټفلکس به پرېږدي، موویز به پرېږدي، سانګز به پرېږدي، ستا زړه به کېږي هغې هر څه ته، هغې نه به ته ځان بچ کړي، ټایم به نه ویسټ کړي. نو ستا کمفورټ زون دې څه خرابېږي، ستا نفس به دا وکه او ته به وایې نه زه خپل الله نه خفه کوم. نو په دې خلکو باندې چې ستا دا میسج اثر نه کوي، د هغې کور ریزن دا دی چې دوی سره دومره نعمتونه دي زما د طرف نه، رحمت دی په دوی باندې او د هغې د وجې دوی زه هیر کړی یم، نو ځکه ستا خبرې په دوی اثر نه کوي. خو چې کله دوی ته مصیبت ورسي هغه هم د دوی د خپل اعمالو د وجې. دا د الله تعالی سنت دی چې الله تعالی زمونږ د هر عمل چې کوم جزا او سزا د موږ په آخرت کې راکوي، خو یو نیم عمل باندې الله زمونږ پکړ په دنیا کې کوي. د هغې ریزن دا دی چې دا انسان ماته واپس شي. نو چې کله یو انسان ته د خپل اعمالو د وجې څه پکړ ملاو شي، نو بجای دا چې هغه الله ته رجوع کوي او د خپل ګناهونو معافي غواړي او هغه تکلیف په هغه آسان شي، هغه څه وکړي؟ کفور، انتهایی ناشکر شي، د الله په باره کې نیګیټیو وایي، ماسه الله دا ولې کوي، الله ته صرف زه ښکارم، why is Allah torturing me, why is Allah doing this to me. بیا د دوی دا سایکولوژیکل کفر دی. دا چې کومې دغه دي خبرې، دا د الله په باره کې نیګیټیو ویل، this is psychological کفر. because یو کس چې وایي که نه چې ما سره الله داسې ولې کوي، why is Allah torturing me، نو هغه یو قسم له دا ښودل غواړي چې زما په لایف څه کنټرول شته. زمونږ په لایف هیڅ کنټرول نشته، زمونږ لایف پوره د الله په لاسو کې دی.
که الله مونږ له نعمتونه راکړي، هغه نعمتونه مونږ واخلو، مونږ به د الله شکر ادا کړو او د هغه نعمتونو د وجې مونږ الله ته نورم نږدې شو بجای دی چې لرې شو. او که انسان د څه تکلیف ورشي، څه ازمایش شي، نو مونږ وایو دا تکلیف دا صرف یو ازمایش دی او په دې کې به زه کامیابېږم. او د ازمایش کامیابي څه ده؟ چې په تکلیف کې په هغه ازمایش کې ته الله یاد کې، چې الله دې یاد کو، الله ته دې دعا وکړه او ذکر دې کو، خپل عمل دې بدل کو، نو پوه شه چې په هغه ازمایش کې ته کامیاب شوې. مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا تکلیف چې په ما راغلی دی دا زما د عمل څه سزا ده که دا ازمایش دی؟ اټس ویری سمپل. خپل ځان ته به ګورې په هغه تکلیف کې چې د دې پرابلم سره زه الله ته نږدې شوم که د الله نه لرې شوم. خود به خود انسان ته د دې جواب ملاو شي چې که پرابلم کې انسان بدې ردې شروع کی، نیگیټیو ویل شروع کی، نو هغه بیا یو سزا ده. او که هغه پرابلم کې ته الله یاد کی، ډېر الله ته رجوع کی، د الله نه مدد غواړي، هغه بیا یو ازمایش چې کم کې ته کامیاب شوي. May Allah protect us. الله تعالی دې موږ د سخت ازمایشونو نه وساتي او الله تعالی دې موږ له د ګناه کولو موقع نه راکړي. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.